الحمد لله الحي القيوم، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة للعالمين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. أحب الصالحين ولست منهم، لعل الله يرزقني صلاحا. محترم و عزتمندو زما ورونو خويندو او مشرانو کشرانو، من جمله د قرآن عظیم الشان ابتدائیه ما ستاسو په حضور کې تلاوت کا. په دې باندې به ان شاء الله تفصیلی بحث کوو چې مفسرینو څه تفسیرات د دې کړي دي، د هغې بیان به ان شاء الله العزیز هغه موږ بیانو. سورة فاتحه شریف نه وړاندې کلمه د تعوذ چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ده، د دې لږ څه قدر وضاحت کول غواړم. دا خبره یاد ساتئ چې د قرآن عظیم الشان د تلاوت نه وړاندې تعوذ ویل، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، دا کلمه ویل په دې کې څه حکمت دی؟ او د حکمت نه وړاندې د دې شان نزول هم واورئ. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک فرمائی: اقرأنیه جبریل علیه السلام عن القلم عن اللوح المحفوظ. چې ما ته جبریل امین علیه السلام د قلم نه او د لوح محفوظ نه همداسې را نقل کړې ده. گویا کې ادوه څیزونه وو، یو تعوذ و او یو بسم الله الرحمن الرحیم دا کلمه و، او اقرأ بسم ربک دا کلمه و. او دا کلمه د اعوذ دا په معنا د التجا سره راځي. یو سړی چې وایي اعوذ بالله، د دې څه معنا ده؟ د دې دا معنا ده چې زه پناه غواړم په الله سره، یا استجیرو چې زه امان غواړم په الله سره، یا دا اعوذ دا په معنا د استعینو سره وي چې زه امداد غواړم په الله سره، یا به په معنا د استغیثو سره وي چې زه فریاد او مدد غواړم د الله په ذات سره. او دی د تعوذ چې کوم عالمانه تفسیر دی،
هغه دا دی چې په دې کې حکمت دا دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا کلمه دا د یو قسم د اجازت طلب دی چې زه اجازت غواړم. یعنی څوک چې چا دروازې ته ودرېږي ناول اجازت غواړي، هغه دروازه هغه به خامخا دا ټکوي. ځکه چې د شاهانې زمانه دا عادت دی چې کله څوک د هغوی په حضور کې حاضریږي د بادشاهانو په حضور کې، نو د هغوی دپاره دا لازم دي چې اول به دې اجازت غواړي. نو اول به ته اجازت غواړي چې آیا زه دې دربار ته داخل شم او که نه. نو دغه شان څوک چې د قرآن عظیم الشان د تلاوت اراده ولري، نو د هغه څه معنی او څه مطلب مراد دی دلته، د هغه هم دا مقصد دی چې زه خپل محبوب سره د مناجات و شرف حاصل کما. یعنی زما هغه د راز او د نیاز چې کومې خبرې دي، مناجات چې ویلې کېږي ورته هغه پټې د راز خبرې چې ما ته دا شرف میلو شي چې زه خپل محبوب سره دغه خبرې وکړم. دا په دې اعوذ بالله سره اجازت غواړي. نو د دغه مناجاتو د پاره د دغه راز او د نیاز خبرې کولو د پاره د ده د پاره اول دا ضروری ده چې دا د خپله ژبه پاکه کړي او خپل بدن دې پاک کړي. ځکه په عام لباس کې او په ګنده لباس کې دا خو د شاهانو دروازې باندې نشي تللی، لہذا دا چې هغه رب العزت رب العالمین دی چې د ټولو مخلوقاتو رب دی، بادشاه دی، د هغه دربار ته چې کله یو سړی حاضریږي نو د هغه دپاره بیا دا لازم دی چې دا به خپل ژبه هم پاکه ساتي، خپل بدن به هم دی پاک، د فضول کلام نه، د بهتان بازۍ نه او د نورو قسمو نجاساتو نه چې هغه بدني دي او که باطني دي. نو کله چې دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي نو په دې سره د ده ژبه پاکه شي. دا عالمانه تفسیر و ده دی. یو د دې صوفیانه تفسیر دی. اهل سلوک او اهل معرفت چاته چې الله جل جلاله خپل معرفت نصیب کړی دی، د هغوی په نسبت باندې یو تفسیر. دا مبارکان فرمایي چې دا کلمه د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای دا د الله جل جلاله چې کم طالبان دي، څوک د معرفت طلب کوي د الله جل جلاله، د هغوی دپاره د اعوذ دا د تقرب یو وسیله ده چې مونږه د الله جل جلاله ته ورنږدې شو. او د خائفینو یعنی د یریدونکو خلقو دپاره یو مضبوطه کړۍ ده. او د محبینو دپاره دا یو فرصت دی، ځکه چې خالق کائنات جل جلاله سورة نحل کې فرمایي فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، چې کله ته د قرآن عظیم الشان د تلاوت اراده وکړې نو د الله جل جلاله نه پناه غواړه. د الله جل جلاله نه پناه غواړه. همدا وجه ده چې تفسیر کبیر امام رازی رحمه الله ذکر کوي
چې د الله جل جلاله او د بندا په منځ کې یو وعده ده چې دغه وعده الله جل جلاله و اوفو بعهدي اوف بعهدکم په دې سره دا ذکر کړی ده چې تاسو زما وعده پوره کړئ زه به ستاسو وعده پوره کړم گویا کې بنده دا وایي چې ای زما الله ای زما ربا باوجود د نقص بشریت نه چې انسان دغه نقصان شتا د غضب نقصان دی پکې د شهوت نقصان دی پکې د ګناه نقصان دی پکې ای باوجود د دې کمزورتیانا ز خپل وعده د عبودیت ز پوره کوما زتا معبود ګڼما ته زمونږ ربي او مونږ داسې وایو چې اعوذ بالله استغفر الله دا کلمات مونږ وایو اے کریمه ستا چې کم شان دی شایان شان چې کم ستا دی هغه خپل هغه وعده د ربوبیت هغه پوره هغه وعده د ربوبیت څه ده یعنی موږ له پناه را اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کی دا حکمت ته امام رازی رحمه الله تعالی علیه دا نقطه بیان دا د امام رازی رحمه الله تعالی علیه یو بهترین تفسیر د دیو او بیا دا خبره یاد ساتئ چې د استعاذې درې کلمات یو صفاتیه دي یو افعالیه دي او یو ذاتیه دي او حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم دا درې مانا خپل دی دعا کې راجمع کړي دي حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک پدا او فرمایل دعا کې چې اللهم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک چې الله زستا د رضا په سبب ستا د ناراضګۍ نه او ستا د معافی په سبب ستا د عقوبت نه او ستا د ذات په سبب ستا نه زه پناه غواړم ځکه چې دې تعوذ کې دا نوم دا جلالی دی او دا جامع دی چې استعاذہ خپل عبارت کې خپل ټولو قسمونو ته شامل شي ځکه تفسیر کبیر کې امام رازی رحمه الله فرمایي چې دا څومره هم شرونه دي دا په دوه قسمه دي یا به د اعتقادیات وي یا به د بدنیات وي یعنی یا به د عقیدی اعتقاد فساد وي یا به د بدن وي او تعوذ کې دا ټول مذاهب او څومره گمراه جماعتونه چې دي چې هغه دوا او یادي دا په دې کې به داخل شي او کدا شرور اعمال بدنیه شي نو اعمال بدنیه بیا خو بعض هغه دي چې هغه دین ته نقصان رسي لکه منهیات شرعیه د کوم کارونو شریعت منګه منی کړیو شراب سکلی زنا کولا هغه رنګ نور منهیات هغه شمار نشتا او بعض هغه اعمال دي هغه شرناک اعمال دي چې هغه دین ته خو نقصان نه رسي او د دین د نقصان د پاره یو سبب جوړي لکه مختلف امراض دي مرزونه دي د انسان لکه اور کې سوځېدل شي او بو کې سړې ډوب شي سړې ړوند شي کون شي
یا په خپو او لاسونو باندې شل شي او داسې نور بلاګانې او آفات او بلیات په د باندې راشي نو دا دین کې خو نقصان رانغی خو د دین د تکمیل چې کم څیزونه هغه فایدهمند دي او تعالی فایده درکوي په هغې کې نقصان راغی نو دا تعوذ د تمام قسمونو ته که هغه اعتقادیات دي او که بدنیات کم اعمال دي دې ټولو ته دا خبره شامل شو نو هوښیار سړي باندې وی دا خبره لازم ده چې کوم وخت دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا کلمه وی نو د دغه ټولو آفاتو چې کوم ذکر وشو دغه اقسام چې کوم ورته شامل شو دا با د دغه تصور کوي الها ما د دې ټولو نه په امان کې که هغه اعتقادي شرونه او که هغه بدني شرونه د دې ټولو نه موږ په امان او که ممکن وي نو داسې دعا دې کوي چې اعوذ بالله القادر على كل المقدورات من جميع المهالك والآفات چې الها هغه څومره هلاکتونه او آفات او بلیات چې کم مقدر دي نو خدایا زه پناه غواړم ستا په مدد سره د دغه ټولو مقدوراتو چې کم هلاکتونه دي د دغه نه زه پناه غواړم من الشیطان الرجیم دا شیطان دا د الله جل جلاله د رحمت نه بعید ته ویل کیږي شیطان ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې کله شیطان د خپل مالک نافرمانی وکړه نو الله جل جلاله هغه د خپل رحمت نه لري وی چې کله د رحمت نه لري کو نو په دغه نافرمانی سبب باندې دا شیطان وګرځي او د دې خبر نه دا معلومه شوه چې شیطان په دې نوم سره د لعنت نه پس موسوم شو دا نوم ورله د لعنت نه پس ورکړی شو ځکه چې د خپل نوم عزازیل یا نائل و او روضۃ الاخیار کې امام غزالی رحمه الله ذکر کوي چې دا شیطان دا نارینا او زنانه دواړه کې دي یعنی مذکر او مؤنث دا نارینا اولادم زیږي واغه مرینا هغه همیش ترسو پور چې شپېلې ونشي وهل او جنات دا مذکر او مؤنث دواړه نارینا او زنانه دا هم بچی پیدا کوي ولیکن په دې جناتو باندې مرګ راځي په شیطان باندې نه راځي او په جناتو باندې راځي او فرشتي دا نه مذکر وي او نه مؤنث یعنی نارینه او زنانه په دې کې نه او نه دی بچی راوړي او نه خوراک څښاک کوي نو د دې نه پته ولګېده چې د جناتو حقیقت دا شته او د جناتو وجود نه علاوه د یو څو فلسفیانو نه د دې چا انکار نه دی کړی همدا وجه را چې محی السنه سیدنا امام غزالی رحمه الله تعالی علیه چې دی د انسانانو او د جناتو د ثقلینو مفتی دی ته مفتی اعظم
یو ورځ دوی وې د جناتو نه د دنیا د دې کارنامو په باره کې تپوسونه کول. نو هغوی ته ورته ووایي چې زمخشري صاحب د کشاف دا یو تفسیر لیکي، نیمی پورا کړی دی او نیم پاتې دی. امام غزالی رحمه الله ورته وفرمایل چې همغه کتاب چې کوم نیم لیکلی دی دغه تفسیر دغه ته راوړی ماله. چې کله جناتو دا تفسیر راوړو امام غزالی رحمه الله ته دغه نیم تفسیر نقل کو او دا خپل تفسیر جناتو لور کو جدا ولا یو سیل ته ورته. یو ورځ امام زمخشري صاحب امام غزالی رحمه الله په حضور کې حاضری نصیب شو. امام غزالی رحمه الله هغه تفسیر چې د جناتو په ذریعه راوړی او د دنه او نقل ته کړي واغې ورته وخود. د امام زمخشري رحمه الله ډېر متعجب شو، تعجب کې پریوت. اول یو کو چرته زه دا وایم چې دا زماره تفسیر نقل دی نو دا هم داسې خبره ده، ځکه چې خو ما داسې ځای کې پټ کړی دی چې زمانه علاوه بل چاته علم نشته ده. او که دا وایم چې دا همغه تفسیر دی نو بیا دلته څه کوي؟ او که دا وایم چې دا د بل چا تفسیر دی نو دا خو عقل نه مني، ځکه چې دا الفاظ او معانی او دا وضع ترتیب دا همغه څه د څنګه چې زما کتاب. نو دوه مصنفین په یو وخت کې الفاظ او معانی او وضع او ترتیب باندې چې غایبانه دا متفق شي دا خو محاله ده، دا خو اډو کېدی نشي. امام غزالی رحمه الله تعالی علیه ورته فرمایل چې دا همغه تفسیر نقل دی چې کوم تالی منګه د جناتو په ذریعه باندې دا را رسېدلی دی. امام زمخشري د دې نه وړاندې د جناتو وجود قایل خو نه و، خو دا کرشمې چې کله وکته نو هغې وخت نه پس بیا دی قایل شو د جناتو د وجود. خو د دې نه د څوک دی دا مطلب او دا معنا دی نه اخستېږي چې جناتو ته علم غیب دی، لکه چې قرآن فیصله ده تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب. که چېرته جناتو ته علم غیب وی خو دي خو به د سخت عذاب او خوارۍ کې نه مبتلا. کله سلیمان علیه السلام وفات شوی او د دې دپاره مسجد اقصی شریف جوړ. دا د جنات د وجود یو حقیقت و چې د هغې بیان وشو. بیا بل دریم نمبر خبره ده چې څوک متکبر او سرکش وي او د الله جل جلاله د ذکر نه تامنې کوي هغه شیطان. متکبر وي، لوی کوي، تکبر کوي او د ذکر الهی نه تامنې کوي دا شیطان دی. خوا که هغه جنات د قبیلې نه دی او که د انسانانو د قبیلې. لکه چې قرآن فیصله ده وشیاطین الانس والجن، دا شیطانان د انسانانو کې وي او جناتو کې وي. زمونږ په معاشره شته. الرجیم رجیم رټلی شوي ته ویلې کېږي چې الله جل جلاله کله دی ورټو او د اسمان نه په چنګاریانې دا راوویشتې چې کله هم دی د اسمان د تګ اراده وکړي نو په دغه شهاب ثاقب باندې وي. دا د شیطان د ټولو صفاتو یو مضموم صفت دی، ځکه چې په قرآن عظیم الشان کې د شیطان مضموم صفاتو ذکر شته.
نو الغرض چې کله هم استعاذہ یو مؤمن بندا دا غي اراده وکړي نو دا د حضور قلب سره کوي صرف تی په جبه باندې نه وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بلکې زړه د خپل حاضر او موجود لري او بیا د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دغه ټول چې څومره معانی ذکر شو دغه تصور دی وکي او بیا د پناه وغواړي ځکه چې دا عارف او د ولی الله چې کومه استعاذه ده هغه د غیر الله د رؤیت نه او د کثرت حجاب نه هغه پناه غواړي همدا وجه چې شیطان دا د عارف بالله یعنی د کامل ولی الله د نور نه تخت سیدنا ابو سعید خراز رحمه الله تعالی علیه ابلیس په خوب کې ولید هغه مبارک دی خپل عصا سره د وهلو اراده یې فرمایله چې کینې زدا وهمه چې کړه دا اراده و فرمایله شیطان ورته دا خبره وکا یا ابا سعید انا لا اخاف من العصا زستار دی عصا نه خو نه یریږم و انما اخاف من شعاع الشمس المعرفه د دې عصا نه نه یریږم ها هغه چې کوم آفتاب معرفت کوم رڼا ده د معرفت چې کوم رڼا ده د هغې نه زه خامخا ولړزېږم د معرفت الهي چې کوم رڼا ده د هغې نه زه ولړزېږم او دا چرته اذا طلعت من سماء قلب العارف چې کله دا د عارف بالله چې کوم زړه دی په دې کې دغه اسمان نه د هغې طلوع شي یعنی هغه راوځي یعنی یو کس ته معرفت الهي نصیب شي اولیاؤنا شیطان هم یری همدا وجه ده چې د شیطان د وسوسې نه به امان غواړي دلته بیا څوک دا وایي چې د شیطان نه پناه غوښتل دا خو د غیر الله نه یریدل دي شیطان خو الله نه دی غیر الله دی دا خو د عبودیت خلاف دی دا هغې جواب دا دی چې دشمن ته د دشمن په نظر کتل دا د محبت نښه ده او د غیر الله نه تیښته او الله جل جلاله ته رجوع کول دا عبودیت دی او دا عبادت لکه څنګه چې من قل لا خاف من الله چې زه د الله نه یریږم دې دا معنا ده چې زه د الله د عذاب او د غضب نه یریږم اخاف ممن لا يخاف الله زه د هغه چا نه یریږم څوک چې د الله نه یریږي یعنی د هغه د بد اعمالو نه یریږم ځکه خو مولای روم رحمه الله تعالی علیه فرمایي آدمی را دشمن پنہا بسیست آدمی با عذر عقل کسیست دا یو انسان وی پټ دشمنان ډیر زیات او خيار سړی او مغه دی چې کوم د دشمن نه یره ځکه تفسیر کبیر امام رازی رحمه الله فرمایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل دا د مخلوق نه اعراض دی د مخلوق نه کناره کشي کول دي او د خالق طرف ته رجوع کول دي
په دغه سبب باندې تمام بلیات پته لري کې همدا راز دی ففروا الی الله کې تر دینه دا خبره ثابت شوه چې د الله جل جلاله نزدېکت دا بغیر د عاجزۍ نه نشي حاصلېدی او دا عاجزي دا د سالک انتهایی مقام دی من تواضع لله رفعه الله عاجزي لویه بادشاهي ده لکه امام حسن بصری رحمه الله فرمایي چې چا په حقیقي توګه باندې پناه غوښتله د الله په مدد سره او حضور قلب سره زړه موجود وي او دا پناه غواړي الله جل جلاله د او د شیطان په منځ کې 300 پردي دا حائل 300 پردي او یو پردا دا دومره مقدار دی لکه د ځمکې او اسمان ترمنځ څومره مسافت 300 پرده دا تفسیر کبیر امام رازی رحمه الله تعالی علیه فرمایي او سیدنا ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې خرج النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم من المسجد حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل د جمعه شریف نه راووت فاذا هو بابلیس فقال له النبي صلی الله علیه وسلم چې وی کته ابلیس په مخه ترا حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې مل الذي جاء بك الى باب مسجد سوجر چې ته زما د جمعه ته دروازې کې ولاړ قال يا محمد جاء بي الله ویچه اے محمد کریم صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله را لګلې قال فلماذا د صدا پار شیطان ورته وی چې لتسالنی عما شئ استا پزله کې ستپوسی سوالي چې زمانو فقال ابن عباس رضی الله عنهما ابن عباس رضی الله تعالی عنہما فرمائی اکان اول شیء ساله الصلاة فقال له یا ملعون لما تمنع امتی عن الصلاة بالجماعة ابن عباس رضی الله تعالی عنہما فرمائی چې اول غسیج چې محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ته تاسو کا غد منځو چې ملعون ته زما د امتیان د جماعت د منځ نه ولي منی نو شیطان ورته وی چې یا محمد اذا خرجت امتك الى الصلاه تاخذني الحمى الحاره چې کله ستا امتی منځ ته جماعت سره وزي ما هغه تب محرقه ونیسي دا سه تب میونیسي چې هغه ما سوځي فلا تندفعوا حتى يتفرقوا تر هغه وخت پوری تر کوم وخت پور چې دی دا موږ نه پورا کړ بیا ته بل محبوب علیه الصلاۃ والسلام تاسو کلمه تمنع امتی عن العلم والدعاء دا علم او دعا نه زما امتیان ولمنی قال عند دعائهم ياخذني الصمم والعمى فلا يندفع حتى يتفرق شکل اغي دعا علم کو مسوف بیا په ما یو بل عذاب راځي او د دې عذاب معنا هغه دار چې دغه وخت کې روندم شم او ګونګې هم شم ورو شم دا دواړه صلاحیتونه یعنی دریدلو او دا ورېدلو دا زمانه زی چې کله دی د دینه فارغ شنه بیا مال شفارش بیا ته حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو کو د قران عظیم الشان د تلاوت نه ولی منی
ورته وی چې کله دی تلاوت کوي د قرآن ساده امتیان نو زه داسې سوځېږم او داسې ویلي کېږم لکه څنګه چې قلۍ سوځي قلۍ باندې چې کله اور ولګي هغه بالکل اوبه شي بیا محبوب علیه الصلاة والسلام فرمایل چې جهاد نه ولې منې کړي چې کله د جهاد اراده وکړي نو شیطان مردود ورته وایي چې کله چې جهاد د پاره وځي نو زما په قدمونو کې زنځیرونه واچولی شي تر دې وخته پورې چې کله هغوی واپس راشي همدغه شان چې کله هغوی حج لځي نو زما په ماری کې توق واچولی شي غټې غټې بیړۍ واچولی شي او زما په خپو کې زنځیرونه واچولی شي همدغه شان چې کله هغې ستا د امتیان د صدقې اراده وکړي زما په خپو باندې په تبر سره چې دی ګزارونه کېږدی شي چې تا تر هغه وخته پورې ما ریبي داسې مریبي لکه څنګه چې دا لرګي تبر ریبي ودلته کې یو روحاني نسخه علامه اسماعیل حقی رحمه الله تعالی علیه فرمایي هغه روحاني نسخه دا ده چې دا شیطان دا د بنی آدم په طبیعتونو باندې چې حاوی دی انسان باندې دومره طاقتور کیږي دا په څه سبب کیږي دا د خوراک څښاک په وجه باندې کیږي چې کله یو انسان خوراک څښاک پرېږدي د هغه ګېټه او فرج دا شهوت بیخکني وشي چې کله د شهوت چې هغه د ګېډې او که د فرجي دا بند شي نو د شیطان ګمراه کول دا هم دغه وخت بند شي او د نفس د اصلاح سبب هم دا پنځه منځونه دي د دې فرضیت هم د اصلاح نفس لپاره شوی ځکه چې په دې مونځ کې په درې قسمه عاجزي داخله ده اول نمبر باندې د ډېر لوی بادشاه مخې ته لاسونه تا تړلي او ولاړ عاجزي ده د رکوع په وخت کې دا عاجزي کول او دریم نمبر د سجدې په وخت کې عاجزي کول او نفس هم دی کې خشوع او خضوع چې راځي او عاجزي د هغې اصلاح ورکړي راځي لکه سیدنا وهب ابن منبه رحمه الله فرمای چې کله سیدنا نوح علیه السلام مبارک د طوفان نه پس د کشتۍ نه راکوز شو نو ابلیس ملعون ورته حاضر شو نوح علیه السلام مبارک ورته فرمایي چې بدبخته دا راته ووایه چې د بني آدم کم داسې عادتونه دي چې هغه ستا او ستا لشکر د ګمراه کولو او هلاک کولو کې ستا مدد کوي یعنی کوم داسې عادتونه دي چې د هغې په سبب ته هغې هلاک کیو د الله د رحمت نه ناامیده ابلیس ملعون ورته جواب ورکړ چې کله منګه د آدم علیه السلام دا بچی دا بنی آدم او دا د الله بنده دا منګه کنجوس عمومو دا بخیل عمومو بدخوی وي سرکشه وي او جلدباز وي منګه په ده باندې حمله وکړو چې کله یو انسان کې دا تمام صفتونه د بخیلۍ د کنجوسۍ د سرکشۍ د جلدبازۍ دا راجمع شي موږ خپل جماعت کې د دروم شیطاني مرید کیږي یعنی سرکشه شیطان ظاهرا دا انساني خدا سرکشه شیطان او دلته کې
علامه اسماعیل حقی رحمه الله تعالی علیه یو ډیر د عبرت یو واقعه را نقل کړی ده او مبارک فرمایي چې ان ابلیس علیه اللعنه يرفع الدنيا كل يوم في يديه فيقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه ويهمه ولا يسره چې د ابلیس ملعون مخ ته هر ورځ د دنیا پیش کیږي دا کمبخت بیا اعلان کوي چې څوک داسې شته چې هغه نه زمانه داسې یو سیز واخلي چې په دې سیز کې د نقصان او پریشانی ده یعنی خوشحالي پکې نشته او دنیادار خلک چې کله د आवाज ووري نو رامنډي کی او دا ترنه واخلي شیطان دا خلک دنیادار پوي چې رونو دومره جلدی مکوي لک سوچ وکي دا خو ډیر غیبدار تجارت دی د نقصان نه ډک تجارت دی ځکه چې بدی کې خو فائدہ نشته خوشحالي پکې نشته او تاسو زمانه داسې په منډه باندې اخلي نو دنیادار ورته وایي چې خبرم نشته مونږ به دا خامخه نو شیطان ورته وایي ښا چې کله تاسو دا زمانه اخلي نو د دې چې کمې پیسې دي هغه خو نه درهم دی او نه دینار دی د دې په بدله خو به بل څه تاسو نه او وی هغه سیس دی وی هغه تاسو هغه برخه ده په جنت کې چې کوم الله به تاسو له درکې هغه مال راک دا غي په بدله کې درل ده سيزونه در کومه او زب تاسو دا نصیبه د سلور سيزونو په بدل کې درنه اخلم زب تاسو له سلور سيزونه در کومه اول نمبر الله تعالی لعنت دیم نمبر داغه غضب او دریم نمبر داغه عذاب او سلورم نمبر داغه دوستۍ نه ختمېدل دا سلور سيزونه بس تاسو په برخه کې ولیکلی شي ودا سيزونه به تاسو رزه در کومه او داغه په بدله کې به درنه جنت اخلم وې چې کله دا دنیادار دا ووري هغه ورته وای چې بصر او چشم اسماعیل حقی رحمه الله فرمای فيقولون يجوز لنا ذلك چې صحیح ده دا خلق دنیادار ورته وای چې صحیح ده فيقول اريد ان تربحوني على ذلك شیطان بدی دنیادار ته وای چې زما دا سودا چې کوم مونږ وکړه دې کې لګماله سیوا کې ځکه چې ماته دې کې وي نقصان ښکاري او هغه داسې چې تاسو په زړونو کې ښه مضبوطه او عهد او وعده وکړئ الله تدعوها ابدا تاسو به د دې سوزونو په خپل زړونو کې داسې پاخه کورونه جوړ کړئ چې دې اراده نه تاسو هرگز نه رستو کېږئ یعنی دا د الله لعنت او غضب او عذاب او د دوستۍ نه کټ کېدل د دې نه تاسو نه خواږئ دنیادار به ورته دا وایي نعم صحیح ده مو وړاندې نه عزم بالجزم کړی دی پیدا چې ویني دنیادار به دا سودا واخلي وي شیطان به دې وخت کې خاندي او دا وایي چې بیست تجاره ډېر بد تجارت دی الله اکبر الله اکبر دنیاداری بېایمانی ده ذکر سیدنا حافظ شیرازی قدس سره فرمایی مجو درستی احد از جهان سست نهاد که عجوز عروس هزار داماد است شیخ حافظ شیرازی رحمه الله فرمایی
چې د دې دنیا د دې کمزور طبیعت نه د وفا امید ملرا اے مومن بندا دنیا چا سره وفا نه ده کړې دنیا بے وفا ده ځکه چې د دې زړې ښځې او د دې زړې بوډۍ نه مراده بزرګاو زومان دي د دې نه تمې مه لره دا بې وفا ده او بل حافظ شیرازی قدس سره فرمائی برمرد ہوشیار دنیا خسیست کہ ہر مدت جائے دیگر کسے منو بر جہاں دل کے بیگانہ ایس کہ مطرب کے ہر روز در خانہ ایس نلائک بوا دش کے بعد دل برے جو ہر بامدہ دش بود شوہرے وې د خيار سړي په نس باندې د دنیا هیڅ حیثیت هم نشتا ځکه چې د دنیا هر یو آن هر یو ساعت دا بدلیږي را بدلیږي او دې دنیا سره وې زړه مه لګوه ځکه چې دا دنیا دا بیګانه ده لکه څنګه چې د باجې والا هر ورځ یو نوي کور ته رواني یو کور کې نه ناست هر ورځ چې کوم ورځ چا کر خادي ناغي کر ور رواني دې محبوب سره وزړه لګول دا خبره نه ده څکه چې هر سحر لد دې ځان له یو نوې خاوندي د دنیا دا مثال دنیا بے وفا ده دې سره با یو مومن مندا زړه نه لګي لکه چې حدیث شریف کې راځي چې حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک نه د شیطان د وسوسو متعلق تپوس وشو دی مبارک او فرمایل چې غل په هغه کور کې نه داخليږي چې په کم کې سسیز نه وي ودا وسوسه ک شیطان ورچی دا د ایمان د وجې نه ورچی ځکه چې د فضل کې ایمان دولت او سیدنا علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې زمونږ منځ او د اهل کتاب او يهود او نصارو په منځ کې فرق هم د دې وسوسې دی ځکه چې شیطان خو د کفارو د عمل نه فارغ شوی دی د کفارو هر یو عمل د شیطان د مرزه موافق او مؤمن ودا خو د شیطان مخالف په لحاظ ردی دا جګړه دا همیشه د دې دا جګړه دا بمدغه سي همیش رواني او کافر سره خود د جوړه ده دا تفسیرات چې کوم بیان شو دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بارکیو ان شاء الله العزیز د دین بعد با د تسمیه شریف د بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر بیان ولی شي د الله جل جلاله په فضل او د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم په آیات سره اخر دعوانا الحمد لله رب العالمین